خدا مخلص دی نه غریب د الله په نزد دی. د حدیث مطلب دا دی چې دنیا کې عبادتونه هم کوه خو کوشش کوه چې په چا ظلم په چا زیاتې ونه کړي چا ته کنځل ونه کړي چا بغیر د حاجت نه ضرورت نه سپېړه ورنه کړي. حدیث کې دغه ظلم ته اشاره وکړه چا باندې تهمت ونه کړي د چا وینه تویې نه کړي. دا ټول په حدیث کې ذکر دی. او حدیث کې هم دا راځي نبی علیہ السلام فرمایي چا چې دنیا کې ظلم کړي هغه د دنیا کې خلاص کړي د آخرت کې به نه کې. او حدیث کې دا راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی قیامت کې تاسو به حقونه ادا کوئ تر دې چې قیامت کې به خپل چې لبا الله خر ورکی چې دنیا کې د کومې چې له خر نو دې لبا الله خر ورکی او قبل نه با چې کومې دنیا کې خر و دې نه بدلوالي. حدیث کې نبی اسلام فرمایي دنیا کې داسې او چې له دا خر او د بل خر د خر والا چې له بل چې له خر والا نو دې په دنیا کې بدل نشي راځي چې دې الله په قیامت کې دې د پاره صبر خر ورکې دی بلې دا بدل چې د زناور نه بدلالي کار بدل بدلنا یا مکلف نه اگر چې حدیث دی حدیث کې علما کلام کې چې دې مراد څه دی چې مراد ظالم او مظلوم دی. بلکې کې نبی رسول الله فرمایي اما عم جوړېږي اما دې ته یک خلق را سره کوي نو خبركم او بد کوي نو بد بكم حدیث کې ذکر نبی رسول الله وایي ولکن وتنوا انفسکم تاسو څنګه ځان جوړ کې خلق د سره کوي نو خکاوي او بد کوي نو د ظلم سره کوي بدو بدلا په خو باندې ورکوي دته نبی رسول الله وتنوا انفسکم نبی رسول الله فرمایي د قیامت پر د ټولنا بدترین په درجه کې هغه سړی چې د بل د دنیا د وجې ځان آخرت تباہ کړ د بل د دنیا د وجې سره د بل د دنیا د بچکول لپاره ځان آخرت دنیا واسي سړی دې څنګه دا د ټولنا بدترین انسان د قیامت پر بل د پاره درو وای بل د پاره ظلم کوي هغه وخت کې ما تبرن آرډر دي چې خلکو نه ټیک سره دغه کوي ما تبرن آرډر دي چې دا سکا ادم نو کړی دا مجبوري نه راځي مجبوري پیژنې عوامو ګرځي مجبوري ما تبرن آرډر دي چې دا پلان کې وځنا اتیا زره دی آرډر دا د بل د پاره د آخرت تبا بل د پاره چې زه به ما تر ټولو سوچ شمول براته نبی اسلام د قیامت پر د بدترین انسان نشتا چې د بل د پاره ځان ته پرونه د بل د پاره د آخرت ته برباد ک ظلم یو په خلکو باندې. یو بل حدیث کې راځي نبی اسلام وایي د مظلوم د خیر نه ځان وساته مظلوم باندې ظلم دې نه ځان وساته زکات دې د الله خپل حق واړي او الله نجو حق واړي نو هغه نه مني یا الله سبحانه اگر ان نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک د ظالم سره یو قدم لاړ ظالم سړی ته پته ده چې دا ظالم دی حدیث دی یو سړی ظالم دی تا ته پته ده چې دا ظالم دی ته پوي دی او ته دا هغه سره لاړې کوشش دی وکړه دا هغه سره ملګرتیا دی وکړه هغه ظالم دی مضبوط کړ نبی علیہ السلام وی فقد خرج من الاسلام دا سړی د اسلام چې کوم سړی د ظالم مدد کوي مظلوم پسې چا د ظالم مدد کوي دا سړی د اسلام نه وته دا سړی څه شو د اسلام نه وته نو د حدیث مجموعه دا وا چې ظلم نه دی او د ظلم اقسام هغه حدیث ذکر کړل دې ظلم دا چې الله سره شرک ظلم دا نه چا د کنزل کول دي بچا تهمت نه کول دي سو کو خل دي او دا رنګه چا مان خورل دي پارام دوکره وسره کدام ظلم یو هغه نو ځان دی کو غلط شیز دې په خاص کو غلط ازمکه دې په خاص کا هر څه دې ځان دې هغه دام ظلم دی دا چا اعلی اته دینه دې توېګا وغیرہ وغیرہ دا دې وګورو کستاد نیکو د غرونه دي قیامت کې
دا ټول به ختم شو دی په ځای به ګورې ګناهونه شي په دې مو پته مه کېږه چې ما دومره عبادتونه کړي دې سره لازم پته دی چې ته ځان ته ظلم نه وساتې یا الله زموږ ګناه معاف کړي زموږ د نورو پلار ګناه معاف کړي آینده کې موږ ګناه نه وساتو کورونو ته هر عزت پردې راواچوي الله دې موږ حاضرین سنت یو خوشحاله راست ټول حاجات ته په خدای